أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. دا سورة البقرة آیت نمبر 232 دینا مخی تیرو آیتونو کی اللہ رب العزت دا طلاق مسائل و احکام بیان کریو او دی آیت مبارکو کم اللہ رب العزت دا طلاق احکام و مسائل بیان کری دی او مختصر دا آیت مبارکہ نازل شوه ده په حق د معقل بن یسار رضی الله تعالی عنہ چې د خپل خور چې د هغې نوم جمیله و هغه یې منع کړې وه د هغه خپل لومبي خاوند نه چې هغه ورله طلاق ورکړی او بیا د عدت تیر کړی او بیا یې چې کوم دی چې د هغې خاوند نوم یې عبیدالله بن عاصم و چې هل کړه دی عدت تیر کو او هغه ورته بیا رجوع کړله چې ته زما سره بیا واده وکړه او د ورور ته چې کوم دی د نکاح پیغام ورسو نو د ده دا معقل بن یسار چې کوم دی د دې جینۍ ورور دا راضي شو دا راضي نه شو دا جینۍ راضي شوله لیکن د دې دا ورور چې کوم دی دا راضي نه شو او منع یې وکړله او دې ته یې وویې چې ته د دې پهلني خاوند سره چې کوم دی بیا واده مه کوه نو چې کله دا آیت کریمه د واورېدو نو ویې ویل چې زه خو ځان خفه کومه او په نکاح تا ورکومه یعنی زه د الله رب العزت اطاعت کوم د دې نه مخکې چې کوم دی ما ته پته نه وه او د دې آیت مبارکه په نازلېدو سره چې کوم دی ما ته دا پته ولګېدله چې زه په ناحقه یم او ته په حقه باندې نو ستا مرضي ده او چې ته راضي او هغه راضي دی تاسو د یو بل سره نکاح کولی شئ ځکه الله فرمایي واذا طلقتم النساء او په هغه وخت کې چې طلاق یې کړئ تاسو ښځې فبلغن اجلهن پس ورسېدوی آخر د مودې خپلې ته فلا تعضلوهن پس مه منع کوئ تاسو دوی لره ان ینکحن چې په نکاح به اخلي دوی ازواجهن خاوند خپل اذا تراضوا بینهم په هغه وخت کې چې دواړه سره راضي شي بینهم په منځ خپل کې بالمعروف په ښه طریقې سره ذلک همدا نصیحت دی یوعظ به یعنی نصیحت ورکړی شي به په دې سره من کان منکم هر هغه چاته چې وي له تاسو نه یؤمن بالله چې ایمان راوړی په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ذلکم ازکی لکم او دا کار چې تاسو ته زه وایم ډېر غوره دی او اطهر او ښه پاکیزه دی والله والله تعالی چې دی یعلم پوهېږي په دې باندې وانتم او تاسو چې لا تعلمون نه پوهېږئ په دې خبره باندې نو چې نه پوهېږئ په دې خبره باندې نو تاسو بیا منع کول مه کوئ او د الله دا حکم چې کوم دی په خپل ځای باندې پوره راوړئ نو معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ چې کله دا آیت واورېدو نو ډېر زیات چې کوم دی دغه شو او وی چې زه به خپل ځان خفه کړم لیکن د الله او د الله د رسول اطاعت به وکړم او دا خور به چې کوم دی په نکاح باندې هغه ورکړم والوالداتو او میندې طلاق کړې شوي یرضعن اولادهن تی دې ورکوي دي اولاد خپل لره حولین کاملین 2 کاله پورا لمن ارادا
هغه چاله چې اراده لري د دې ان یتم الرضاعه چې پوره کړي مدد تی ورکولو وعلى المولود له او شتپ لار د دې بچی باندې رزقهن روزي وکسوتهن او جامه د دوی بالمعروف په خط طریقې سره لا تکلف نفس او نشي مکلف کوله هیڅوک نفس یو نفس الا مگر وسعها فقدر د دې طاقت نه دا غسرا لا تضار والده او ضرر د نشي رسوله والده المورتا بولدها په سبب دا غبچ خپل سره ولا مولود له او ضرر د نشي رسوله بولده لار د دې بچیتا په سبب د بچی وعلى الوارث او شته په میراث کې دی بچی لرا مثل ذالک استن کې د دې بچی باندې فإن ارادا پس مثل د دې ک اراده وکړه دی فسالا عن تراد منهما مور او پلار د پریکولو د تینا منهما د په خوشاله د دې دوړنا وتشاورن او مصلحت سرا فلا جناح علیهما پس نشته د هیڅ ګناه په دې دواړو باندې وان اردتم او که اراده وکړه تاسو ان د دې خبرې تسترضعوا اولادکم چې دایونی سي بل اخذ د فارد اولاد خپل فلا جناح علیکم پس نشته د هیڅ ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم ما آتیتم فهغه وخت کې چې سپارئ هغه مبلغه ما آتیتم بالمعروف ورکوي دوی لرا پنې کې وجه سره واتقوا الله او ویریږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ په دې خبره باندې ان الله چې بېشک الله تعالی چې دی بما تعملون بصیر هغه خبر دی او علم دی هغه ته د هغې څیز او بصیر او دی لیدونکی دی دلته علما لیکي چې د رضاعت په مسله کې یرضعن اولادهن حولین کاملین چې ته دې ورکړي اولاد لرا لیکن استحسانا یا وجوبا کچري وړو کې د بل چا ته نو رودو یا دای نه پیدا کېدا یا پلار عاجز او اجرت نو دې پدی باندې هیڅ قسمه څه ګناه نشته دی دارنګه وعلى الوارث مثل ذلك او شته په میراث کې اغستون کې د دې ولد یعنی کچری پلار د دې ماشوم وفات شوی نو په وارث د دې بچی باندې خرج او خوراک د دې ورکون کې فرض دی یعنی په دا وخت کې د دې ماشوم د دې په زمانه کې کچری د دې ماشوم وفات او پلار وفات شوی وي نو بیا د دې چې څومره نږدې عزیزان دي محرم خلق دی هغه د دغه اجرت ورکول چې کوم دی اهل دي په علماء دا مسله ذکر کړی دا کچری د دې ماشوم په حصہ کې د پلار د طرفه یعنی سمال ملو شوی دتا او د هغه مال مالک هی نو د دې د زمانی هغه خرچ کم دی هغه با د مال نو ورکړی شي او کچری د پلار د طرفه چې کم دی په حصہ کې مال نه ملو شي دی ماشوم دا نو بیا د عزیز اقارب چې نږدې کم دي چې کم محرم خلق دی هغه به د دې ماشوم د دې اجرت چې کم دی هغه دایله ورکړي او باغی کې مور هم داخله ده او دارنګه هیڅ قسمه څه ګناه نشته بدوی باندې چې دوی په صحیح طریقې سره چې کوم دی هغه دایله خپل اجرت دا غپیو او د دې ورکول چې کوم دی ورکی والذین هغه کسانو یتوفون منکم چې مړه شي له تاسو نه ويذرون او پریک دی ازواج یتربصن دوی خزی انتظار دی کوي دا خزی
بانفسهن په ځانونو خپلو سره 14 و10 څلور میاشتې او 10 ورځې. یعنی چې کم کسان مړه شي هلته رضاعت مسله ذکر شوله او دلته چې کوم دی اوس د انسان د مرګ چې کوم دی مسله ذکر کوي چې په تاسو کې هغه کسان چې هغه مړه شي او دوی پرېږدي ښځې نو دغه ښځې به انتظار کوي د 4 میاشتو او 10 ورځو په مقدار باندې. او په دې 4 میاشتو او 10 ورځو کې علما فرمایي مفسرین لیکلي دي چې ډول او سنگار او خایس به نه کوي او دوی به چې کوم دی دارنګې ښایستهواله چې کوم دی نه راولي، رانجه به نه اچوي، نکریزې به نه پورې کوي او ځان ته خوشبو چې کوم دی نه لګوي یا نور کارونه د ښایست او د ډول چې کوم دي دا ښځه به چې کوم دی د خاوند په مرګ باندې 4 میاشتې او 10 ورځې چې کوم دی هغه نه کوي او دا عدت چې کوم دی د دې لپاره واجب دی. او د دې ثبوت چې کوم دی د حدیث پاک نه ملاویږي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت شوه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې روان دي هیڅ ښځې لره چې ایمان راوړی دی په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې چې ډول او سنگار پرېږدي په سبب د کوم مړي مګر په خپل خاوند باندې 4 میاشتې او 10 ورځې. دا حکم صرف د ښځې دپاره دی چې کله د دې ښځې خاوند مړ شي نو شریعت د هغې دپاره دا حکم کېښودی چې 4 میاشتې او 10 ورځې به چې کوم دی دا ښځه سنګار نه کوي، ډول به نه کوي، ښایست به نه کوي. په ښایست چې کوم شیزونه دي هغه ټول به پرېږدي او دا عدت د دې دپاره تېرول. په دې عدت کې دننه دا ښایست او ډول او سنګار کول چې کوم دی دا واجب دي او دا ټول به چې کوم دی د خپل خاوند په مړوني باندې د 10 میاشتو او د 4 میاشتو او د 10 ورځو پورې پرېږدي. والذین یتوفون او هغه کسان یتوفون چې مړه شي منکم له تاسو نه ویذرون او پرېږدي ازواجا دوی ښځې یتربصن انتظار دي کوي دا ښځې بانفسهن په ځانونو خپلو 14 اشهر و 10 4 میاشتې او 10 ورځې. فاذا بلغنا پس هر کله چې ورسېږي دوی اجلهن آخر د عدت خپلتا فلا جناح علیکم پس هیڅ ګناه نشته په تاسو باندې فیما فعلنا په هغې کې چې کوي دا ښځې فی انفسهن په ځانونو خپلو باندې بالمعروف په نیکه طریقې د شریعت په طریقې سره. والله الله تعالی چې دی بما تعملون خبیر هغه کوي خبردار دی ستاسو په هر عمل باندې. دلته علما لیکي مفسرین یعنی چې ډول او ښایست خپل کوي چې څوک مې وغواړي نو دا کار د دوی دپاره روا دی. یعنی د عدت نه وروستو بیا د 4 میاشتو او 10 ورځو نه وروستو چې کوم ښایست او سنگار دا زنانه کوي او د دې عدت ختم شوی نو دا د دې دپاره دا کوي چې ما چا سره نکاح وشي یا څوک د نکاح پیغام ماته راولېږي نو که په دې نیت باندې دا زنانه دا ډول او سنگار او ښایست کوي د عدت نه وروستو نو دا مستحسن دی او په دې کې د دې دپاره د الله د طرفه او د الله د دین د طرفه څه ممانعت نشته. د عدت نه وروستو چې کوم دی دا د خپل ځان ډول سنگار او ښایست آرایش او زیبایش چې کوم دی کولی شریعت د هغې اجازت ورکړی دی او الله پوهېږي په دې خبره باندې. ولا جناح علیکم نشته هېڅ ګناه په تاسو باندې فیما عرضتم او په هغه کار کې چې اشارت کوئ تاسو به په هغې سره من خطبت النساء د غوښتلو د هغې ښځو نه چې په عدت کې وي او اکننتم یا یې پټ ساتئ فی انفسکم په نفسونو خپلو کې علم الله پوهېږي الله تعالی انکم چې بېشکه تاسو ستذکرونهن چې زر دی چې یاد بکړئ دا ښځې ولکن لا تواعدون
ولیکن وعده ورسره مه کوئ د جما یا د نکاح الا مگر ان تقولو چې وایي تاسو دوی ته قولا معروفا خبره نیکه چې هغه تعریض دی ولا تعظمو او قسم کوئ تاسو عقدة النکاح تړل د نکاح حتی تر هغې پورې یبلغ الکتاب اجلا چې ورسي هغه مقرر د الله یعنی آخر خپل ته واعلموا او پوه شئ په دې خبره باندې ان الله چې بېشک الله تعالی یعلم پوهېږي په دې خبره باندې یا په دې څیزونو باندې ما فی انفسکم په هغه څیز چې په نفسونو ستاسو کې دي فاحذروه پس کیوي واعلموا او پوه شئ په دې خبره باندې ان الله چې بېشک الله تعالی غفور بخون کې دی حلیم او صبر کوون کې دی یعنی حکمت او علم والده یعنی هیڅ ګناه نشته په تاسو باندې په دغه وخت کې چې تاسو د هغې زنانو ته د نکاح پیغام چې کوم دی ورولېږئ څه معنا علما لیکي تعریض کول ښځې ته په وخت د عدت کې روا دي او هغه دا دی چې ورته وایي چې تا ته ډېر سړي مینه کوي یا ستا په رنګه به څوک بیا مومي یا ته ډېره ښایسته یې یا ته صالحه یې نیکوکاره یې یا ته په ما ډېره ګرانه یې یا زما تا نه مینه کېږي یا ما ستا سره مینه کېږي یعنې داسې الفاظ د عدت په دوران کې چې کوم دی هغه ښځې ته ویله یعنې دا یو طرف ته اشاره ده چې ته د عدت ختم کړي نو بیا به چې کوم دی زه تا ته نکاح پیغام درلېږم او په دې الفاظو سره چې کوم دی د هغې زړه ځان ته مایل کوله دارنګې وایي کوم شیزونه چې تاسو پټوئ په خپلو نفسونو کې الله په هغې باندې پوهېږي او بېشکه چې تاسو چې زر دی چې یاد به کړي دا ښځې لیکن هغه وعده ورسره مه کوئ یعنې د جما یا د نکاح دلته علما لیکي لیکن وعده ورسره مه کوئ د نکاح ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویلي دي چې مطلب د دې آیت دا دی چې سړی ښځې ته وایي زه په تا پسې مړمه سا مې در پسې خېږي ستا عاشق یمه له ما سره وعده وکړه چې له بل چا سره به نکاح نه کوي دا ټولې خبرې له معتدي یعنې له هغې ښځې سره چې په عدت کې وي حرامې دي یعنې دا نورې خبرې چې مخکې کوم ذکر شوې چې ته ډېره ښایسته یې او ته ډېره چې کوم دی ډولی یې تاله الله ډېر ښایست درکړی دی ته نیکه یې صالحه یې مطلب دا دې طرف ته اشاره ده چې د عدت په وخت کې چې کوم دی د هغې معتدې سره د هغې زنانه سره چې کوم دی ته دا خبرې کولی شي چې د هغې زړه تا طرف ته مایل شي لیکن د عدت په دوران کې داسې خبرې کول یا داسې اشارات کول چې زه په تا پسې مرمه ستا نه بغیر زما زندګي نه تېرېږي او دا چل به وشي دا چل به وشي دا چل به وشي او ته زما سره واده وکړه چې ته به د عدت نه وروستو بل چا سره نکاح نه کوي ما سره به نکاح کوي یعنې دې طرف ته مایل کول او دې طرف ته چې کوم دی خپل ځان ته مایل کول او پابند کول نو د دې خبرونه چې کوم دی الله رب العزت ممانعات راوړی دی او دا خبرې د هغې معتدي زنانه د عدت په وخت کې هغې سره کول حرام ګرځولي دي الله رب العزت موږ ټول له عمل توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته